کو کې راځي یو کس ډیر ګناهګار چې د وفات ټیم یې راغی خپل زامن یې راجمع کړل وی چې کله زه مړ شم ما به وسېځئ او چې ایره شم هغه ایرې به مې داسې هوا ته والوزوئ چې داسې خورې ورې مې لاړې شي ما مه خښوئ که داسې روغ م خښ کړمه زه ډېر یریږم چې ماله به الله ډېر عذاب راکوي ډېر ګناهګار یم دا ایرې مې داسې خورې والوزوئ خورې ورې هوا ته یې راله والوزوئ چې هوا یې ووسي که داسې روغ م کېښودمه ماله به الله ډېر عذاب راکوي زامنو یقه شان وکړه چې وفات شو ویسېزو ایرې ورله داسې وچانګلې رب العالمین خو قادر مطلق دی حکم یې وکړو راجمع شئ چې ټولو ذراتو ته حکم وکړو راجمع شوې سړی ترېنه جوړ شو رب ځان ته مخامخ کوي ولې دې دا کار کو دا کار دې ولې کو رب ورته وی دا کار دې ولې کو وی ربه ستا نه ډېر یریدلم ډېر ګناهګار وم ستا نه ډېر یریدلم رب العالمین ورته ما معاف کړی بس چې ما نه یریدلې ما معاف کړی رب العالمین وایي ما ځان سره یو فیصله لیکلې ده زما امتیانو زما رب العالمین وی زما بندیانو ما ځان سره یو رقه لیکلې ده ما لیکلی دي ځان سره د عرش خوا کې چې زما رحمت په زما په غضب غالبي ښه نه امیده کېږئ مو رحمت ما مې په غضب غالبي بس ما طرف ته راځئ زم بخمه ګناهونه م بخمه زم معاف کومه چې نن را سره ژوند دی نو ګورئ موقع په لاس شته نن که مونږ توبه وباسو الله یې قبلوي نن که مونږ وایو خدای منځونه رانه تیر شوي دی به راوګرځوم الله نور مې معاف کړي خدایه دا ګناه مې کړې بیا به دې ګناه له لاس نه وړم ربه معاف مې کړي نو که نن توبه وباسو نو الله معاف کوي او که نه وفات شو بیا به د توبې دروازه بند دی که نن ده که سبا ده یو ورځ به د الله دربار ته ځو رب العالمین دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او عطا الله دپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې د رشته دارانو صبر جمیل نصیب کړي الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي ربه څه کمی کوتاهۍ تې شوي الله معاف یې کړي خدایه رشته دارانو له صبر جمیل ورکړي خدایه صبر یې نصیب کړي ربه زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې ربه مونږ ټولو له د اخرت ګټه راکړي ربه د اخرت سودا راکړي ربه د اخرت تلې د نیکو درنې کې ربه د عذاب قبر نه محفوظ کې ربه ستا مخې ته به ودرېږو ربه هغه ودرېدل راته آسان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله